أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. عند سورة بقرة هو اللسم آيات. پدے آیاتونو کے دا منافقانو مثال اللہ پاک بیان کرے دی. مخ کے آیاتونو کے دا منافقانو قبائح بیان شو نو دا مزید وضاحت دا پارا دو مثال اللہ پاک بیانی کہ دیر خطر قیبان نے دا دوی دا بے وقفتیا اخکارشی. مخ کے چکم بے وقفتیا ذکر شوا نور واضح شی. قرآن پاک کے بار بار ایمان او ہدایت تا نور ویلی شویلی او دا مڑو زرن دا پارا حیات او زندگی و تویلی دا او کفر او ضلالت تے ظلمت او تاریکی ویلی دا او دا ظلم و مرگ او بربادی و تویلی دا. بے وجہ خدا پاک دا منافقان و مناسب کہ اغوی دا ہدایت پا عوض کے ضلالت او گمراہی اختیار کرے دا دو مثالوں نے بیان کی. یو ناری او بل مائی. نار اورتوی ما ابوتوی. نار مادہ نور او ما ابو مادہ حیات ابو دا جن ذریعہ دا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. دا منافقانو غلط فہمی کوتاہ نظری او دا نور ہدایت پا بدلہ کے ظلمات تیرے ضلالت او گمراہی اغشتل دا خسارہ دا. فما ربحت تجارتهم دا دوی دی تجارت لگتا ہو نکلا. نو پا دے مثال کے اللہ فرمائی کہ دا دے منافق مثال دا سے دے
لکه یو کس اور بل کی نو د دې اور سره غیر چاپیره رڼا راشي غیر چاپیره ماحول روښانه شي نو دوی هر څه وویني بیا الله پاک د دوی نه دا رڼا واخلي او دوی پریږدي نو په دې تیارو کې هېڅ هم نه ویني د الله په حکم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مشال روښانه کړ او د هغې په وجه باندې حق او باطل هدایت او ضلالت ښه واضح شو او تمام مخلوق په دې کې لار بیا مونده خو منافقان په دغه وخت کې وړاندې شو الله د دوی نه هغه نور فطرت او نور بصیرت واغشته آفتاب نبوت د نبوت دا روښان انور او هدایت اگر چې د تمام عالم دپاره روښانه کوونکی دی رڼا ده خو که په سترګو کې نور وي بینایي وي نو د انور رڼا باندې په کار راشي او که سړی په سترګو ړوند وي نو که د غرمې انور ښکاري نو هغه یې څه ویني عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بعض نور صحابه کرام د دې آیت تفسیر داسې کوي چې پیغمبر علیہ السلام هجرت وکړه مدینه منورې ته تشریف یوړ نو څه خلکو اسلام قبول کړ او څه منافقان شو نو د هغوی مثال داسې دی چې یو بنده په تیاره کې وي او اور بل کی نو د اور په دې رڼا باندې غیر چاپیره څیزونه په نظر راشي کم څیزونه چې بنده ته ځان بچ کوي د بچ کېدو قابل وي هغه معلوم شي او کم چې د پیدې وي هغه معلوم شي ناڅاپه هغه اور مړ شي اوس بیا په دې لاره کې غنم شته د دې بنده د نظر نه هغه غایب شو اوس دې حیران او سرګردان دی چې د کم څیز نه ځان بچ کما د کم نه ځان بچ نه کم دقه شانته منافقان مخکې نه په شرک او کفر کې په تیارو کې پراتو اسلام یې راوړو حلال او حرام خیر او شر ټول ورته معلوم شو اوس دوی پوه شو چې د کم چیز نه به ځان بچ کوي د کم نه به ځان نه بچ کوي دغه حالت کې دا بنده و چې هر څه وپېژني ناګانه منافق ته جوړ شو اسلامي عقیده یې پرېښوه منافق شو څنګه چې پخوا په تیارو کې بیا په تیارو کې شو اوس دې د حلال او د حرام او د خیر او د شر تمیز نشي کولی وی دا د منافق مثال امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا تشبیح صحیح دا اول ایمان روڑ نور حاصل کر بیا منافق شو نور ضائع کر او ہمیشہ دا پارا حیران پاتی شو او د دنیا په لاره کې چې د تیارو په وجه کومه پریشانی وه د آخرت د لارې د تیارو ذریعه جوړه شوله
او یو بل تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کئی وی منافقانو صرف پجب بان لا الہ الا اللہ اقرارو کو منافق تش پجب باندے دا لا الہ الا اللہ اقرارو کو ظاہری اسلام قبول کو نو دا فیدہ و تحاصل شلا کہ دا دی کلمے پرنا کے پا دنیا کے خپ امنو مال جان محفوظو مسلمانانو سر مال غنیمت کی شریکو ترکمی چی جم دیو دا کلمے پرنا باندے دا دنیا فیدے حاصلو لی او چی سنگا مرشو نو دا نور تے نلارا منافقو نور تے نلارا او ہمیشہ دا پارا پتیارو کے پاتی شو تفسیر ابن کثیر دا خبرہ کرے دا کلمہ توحید و کلمہ شہادت کا اخلاص سر اویلی شی نو نور علی نور دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ کا پا اخلاص اویلی شی نور علی نور او کدا کلمہ دا نفاق پا انداز باندی اویلی شی دا منافقانو پشان اویلی شی نبیا ہم پا کی نور شتا اگر چی دا اخلاص دا نشوالی پا واجبانے دا نور نا تمام او نا کافی رے دا دے وجنا دا کلمہ سراسر حق دا اگر چی منافق دا خپل حماقت دا وجنا بے عقل و بے وقفتیا دا وجنا حق نگنی نو پا ہر حق کی نور وی رناوی بہرحال منافق دا کلمہ دا دی اقرار اوکو نو دا اقرار پا وجہ یو درجہ دا نور و تحاصل شلا او کدا سر تیری دی نو دا تیری دا دا نفاق دا وجہ دی نو دا دی کلمے پرانا کے دا دنیا پیدے حاصل اکرلی دا دنیا پیدے چی حاصل ہو لے دین تعبیر کرے ما حولہو ما حوله فلما اضاءت ما حوله یعنی غیر چا پیر دنیاوی فائدے حاصل کرلی نو ذهب اللہ بنورهم نو دا دنیاوی فائدہ دیتا فائدہ ویل فائدہ ندا دا بے باز بندستر کے تویز ہوئی تویز ہوئی پیجنے یو بندہ یو سیز تا گوری نو دیسترگو کی یو فرق دے کہ پاغے بانی یو سیز دوخ کاری نا خود دونی دتا دوخ کاری دیتا احول وی عربے کے وتا احول وی او منگ وتا پختو کے تتویز وی وائی نو دے منافق تا دا سیز دو دوخ کاری دا دنیا دا فیدے وتا دا شخکاری چی دا آخرت آغم پک وتا خکاری نور پاک فیدہ نوی اسے تویز ہوئے دے سیزن و تدود وقتاری ویو طالبو نو استاد پیچ ورش پا کمرہ کے گلاس پروت تراوالا ویچے کمرے تورا گے پمیز گلاس پروت نو بیارا گے استاد جی گلاسو نا خود ودی کمیو تراوالا وسے کہ خوی اور آوالا کنا نو دیر آگے نو استاد جی وی گلاسو نا خود ودی نو کمی ہوتے راوالا دا شیشے گلاسو دا غوال تویکانے والا اگا یو اولو اگا بل مالا روڑا نو چے وراغے نو چے گزارے ہوکنا اگا اصلی گلاسو لگے نو دوارا مات شو دیتا احوال ہوئی نو چے احوال تا یو سیز دوخت کاری لورایا دا دیلی دل نو یا نلی دل بہتر دی نو دے منافق تا دا دنیا دا فیدر ڈبل ڈبل اخکارے دا نو دے پہ ورلو شو نو گیر شو پکے پیدا ہوتا دوچن خکارے دا نو منافقانو پا ظاہری ماحول پا لیدو باندے زبانی قول باندے اکتفا اکللا او دا مغز پزے پوستا کی اخوڑا مغز پزے پاتے شو او دا سوچے نکا چی ظاہری ماحول لیدل دا خدا فیض وی والا کار ہے
نو د دنیا فائدې د څو ورځو دي همیشه نه دي نو دې له تشبیه ورکړله اور بلونکي سره اور یې بل کړی دی نو لږ ساعت دپاره اور بلو اخر کې اور مړ شو نفع لاړله او همیشه تاوان پاتې شو ذهب الله بنورهم الله د دوی هغه نور لرې کړ نور څه ته وایي وایي چې په خپله باندې ظاهر وي او بل شیز پې ښکاره کېږي ظاهر کېږي دې ته نور وایي ظاهر بنفسه مظهر لغیره په خپله ښکاره دی نور په خپله ښکاره دی او بل شیز پې ښکاره کېږي او ضیاء هغې رڼا ته وایي چې د نور نه خوره شي ضیاء نور نه خوره شي نو نور د ضیاء لپاره اصل سرچشمه ده دغه وجه ده چې الله فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا نو شمس هغې ته ضیاء ویلې ده او قمر ته نور ویلې دی د دې وجه نه چې د قمر د سپومۍ رڼا هغې کې انتشار او خوروالی نه خورېږي نه هغه عمره خوروالی څومره چې په نور کې وي حدیث مبارک کې راځي الصلاة نور مز نور دی والصبر ضیاء او صبر ضیاء رڼا ده نو منځ د اسلام ستن ده عماد الدین فحشا او منکر د دې نه پې بچاوی کېږي نو دې ته نور ویلی دی دا منځ وی دا د صبر اصل او جرړه ده او الله پاک وته ضیا ویلی ده نو فحشا او منکر نه بچ کېدل دا د صبر سرچشمه او د صبر معنی دا خپل نفس د الله په طاعت کې بندول د ګناه نه بچ کول نو صبر د اسلام او د ایمان اکثر شعبو له ورغلي وي الله نور السماوات والارض ذهب الله بنورهم الله پاک د دوی هغه نور بوته ذهب الله بنورهم دا سے اللہ پاک ویل کہ ذهب الله بنورهم الله نور بوته او دا سے ونوي کہ ذهب الله بضوئهم د دې غرنا یې بوتله مقصد دا چې نور بالکل زائل شو او درنا نام نشان باقی پاتے نشو ذهب الله بنورهم اغا نور اصل مکمل ختم شو نو د نور نه پس زیاده هغه ضیا وسره ضیا هم ختم شوله نو هر طرف نه په تیارو کې پاتې شو که چېرې ضیا یا ضوء دا ویلی شوی نو څه ناڅه نور خو به پاتې و پکې خو خور به نو نو الله وایي نه اصل رڼا د دوی نه ختمه شوله یو بله وجه هم د دې ده چې ذهب الله بنورهم او د نور په ځای باندې نار اونوي بلکړې خود بي اور دی استوقد نارا نو داسې خدای ونوي چې ذهب الله بنارهم هغه اور ته الله یوړه نو الله وی ذهب الله بنورهم دا څه وجه ده وی په دې اور کې دوه څیزونه دي یو پکې رڼا ده نور او یو پکې حرارت او سوځول دي نو الله وی ذهب الله بنورهم د دې اور نه رڼا مې بوتله سوځول پکې شته پرېږده چې د قبر کې تودیږي پې اوس کوم اور چې ځان له بل کړی دی د نفاق اور یې جوړ کړی دی نو دې اور کې چې کومه رڼا وه هغه ته لاړه دی به سویني نه او حرارت او توبه پکې وي نو تودیږي دي پکې اوس سوځېږي دي
ذهب الله بنورهم دا سنوی چې ذهب الله بنارهم اور کې بسوځي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او الله پرې خو دی لرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ شی نه ویني صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم کان دي دوی دا حق دا ویلو نه کان شوی دي بکمن گونگیان دی نه حق ویلی شي او نه د حق په باره کې چا نه تپوس کولی شي د حق په باره کې تپوس هم چا نه کولی نشي چې دا حق څنګه شی دی او عمیون اړانده دي لار نه ویني حق نه ویني چې کله رڼا د دوی نه لاړله تیرو کې پاتې شو نو داسې بے ہوش دی چې ټول حواس بیکار شو نه حق ویني نه حق اوري او نه په زبان د چا نه تپوس کولی شي نو کم نور چې دوی د هدایت ضایع کړی دی هغې طرف ته بیا واپس کیږي نه فهم لا یرجعون وی دا مثال د هغې منافقانو دی چې د هغوی په زړونو کې نفاق ښه مضبوط شوی دی په هیڅ طریقه باندې لار د هدایت ته رجوع نه کوي صم بکم عمي فهم لا یرجعون نه معلومیږي دا ورپسې مثال دویم د منافقانو چې دی دا هغه منافقان دي چې په شک او په تردد کې دي کله اسلام ته ضرور شي او کله کفر ته ضرور شي حیران دي چې کومه وخت لاړ شو اسلام ته ورشو که کفر ته ورشو نو لومبنی مثال د کلکو کافرانو منافقانو دی چې هغوی اسلام طرف ته بالکل نه راځي او دا دویم اومې زړه کېږي اومې ساړه کېږي دا دویم مثال او کصیب من السماء زړه هم کېږي خو ساړه هم کېږي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقانو حال د دې منافقانو كمثل الذي پشانت د هغه کس دی استوقد نارا چې اورې بلک فلما اضاءت ما حوله هر کله چې دې اور روخانه که غیر چاپېره د دلرا فلما اضاءت هر کله چې دې اور روخانه که ما حوله غیر چاپېره د ذهب الله بنورهم الله بوت لرنا د دوی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرې خودل دی لرا وترکهم او دوی پرې خودل فی ظلمات پتیرو د شرک او کفر کې لا یبصرون چې دوی هیڅ هم نه ویني صمن کان دی دوی د حق د اورېدلو نه که د هدایت خبره ورته کېږي نو دوی یې نه اوري بکمن ګونګیان دي دوی د حق خبرې د ویلو نه یا د حق په باره کې تپوس کولو نه هم ګونګیان دي عمیون ړانده دي دوی د حق د لیدلو نه فهم لا یرجعون پس دوی سمې لار د هدایت ته نه راځي او کصیب من السماء یا مثال د دوی پشانت د هغې کس دی چې باران گیر کړی دی او کصیب یا مثال د دوی حال د دوی پشانت د باران دی چې دا باران راوریږي من السماء د اسمان د طرف نه دا گمراهی اغشتی ده او هدایت یې پرېښی دی نو په دې کې د دوی مثال داسې دی لکه چې د باران شروع شوي وي د اسمان د طرف نه باران وي من السماء صیب باران ته وایي
نو دا باران خو وی د اسمان نه نو من السماء لفظ پکې بیا څه لپاره زیات شو اشاره پکې دې ته را چې دا باران د اسمان د هر طرف نه دی یو طرف نه هر طرف نه دی نو څنګه چې ټول اسمان ته اسمان وای نو دغه شانتي یو جانب ته هم سما وای ټول اسمان ته سما وای نو یو جانب ته هم سما وای او من السماء لفظ کې دې تم اشاره را چې دا باران څوک بندولی نشي منې کولی نشي دا اسمان د طرف نه دی منې کولی نشي که په ځمکه سیلاب راشي خو دیوال ورته بند ورته واچوه چې د اسمان نه راځي نو څه به ورته وکړي او کصیب من السماء یا مثال د دې په شانتې د تیز باران دی چې د اسمان نه وي فیه ظلمات چې په دې کې تیری وي دا توره توره اوریځ راشي او باران وي نو تیری وي ورعد او ګړزارې دی رعد ګړز ګړز وي په باران چې وي وبرق او برېښنا وي پکې یجعلون اصابعهم او ګرځوي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرنا تندرونو د وجې نه حذر الموت او د یرې د مرګ نه دین اسلام باران رحمت دی قرآن باران رحمت مړه زړونه هغې دپاره حیات دا په شرک او کفر چې کم زړونه مړه شوي دي نو هغې دپاره دا باران حیات سراسر رحمت دی نعمت دی چې په باران باندې دا اوچه ځمکه شنه کېږي شینکۍ پرې راځي نو د شرک او د کفر د لاسه چې کم زړونه مړه دي او دا باران ته ورېده د ایمان او عمل صالح زرغونه به تم شي خو ابتدا کې چې دا باران کېږي نو محنت او سختی پکې وي باران رحمت ټول رحمت رحمت او د مړو ځمکو دپاره جل او په اول کې په دې کې دا ګړز ګړوز وي نو دا منافق اول د سختۍ نه ویریږي او برای نام مصیبتونه چې حقیقت کې د دې انسان د نفس د تزکیې او صفایۍ لپاره د هغې نه ویریږي څنګه چې دا اسمان کې پړق وشي او دې سره رڼا پیدا شي لاره ښکاره شي او په دې اسمان کې چې ګړز ګړز کېږي نو دا زړه ورسره روپي دقه شانتې دا منافق د دنیا د فایدې چې وویني لکه تش په خولې کلمه باندې د ده مال جان محفوظ دی او مال غنیمت کې ورته حصه ملاوي نو چې دې ته نظر وکړي نو دې اسلام طرف ته مایل شي او چې کله د جهاد غوندې سختی په نظر راشي نو د اسلام نه پشا شي بهر حال ګرز ګرز رڼا برېښنا تیاره دا د منافقانو د زړه هغه کیفیتونه دي کله اقرار او کله انکار نو دې آیات کې دین اسلام باران رحمت سره مشابه دی او د دې خلکو هغه شکوک شبهات او نفسانی غرضونه دا ظلمات تیرو سره مشابه دي او د عذاب الهی نه يرولو والا آیاتونه هغه رعد ګړز ګړز سره مشابه دي او فتوحات اسلام او غلبه د دین دا د برق او د برېښنا سره مشابه شده او کم آیاتونو کې چې د عذاب ذکر راشي
منافقان اورینا نو په دې غوږونو کې ګوتې وټومبي. او چې کله غلبه د اسلام راشي او دا پړق پړق وشي نو دې لار وویني اسلام طرف ته راشي. چې کله نفسانی غرضونه د هغې د تیرو غلبه راشي لکه کافرو سره جهاد حکم راشي نو بیا د اسلام نه لږ رسته شي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. يجعلون اصابعهم دوی دا ګوتې په غوږونو کې ورکي. نو دا ګوته د دې نوک د دې ځای نه واله د دې سر نه تر دې تني پورې دې ټولې ګوتې ته اصابع وایي. ګوتې د سکو نه تر تلي پورې دا ټولې ګوتې دې ته اصابع وایي. نو دا ټولې ګوتې خلک غوږ کې ټومبي که د ګوتې دا سوکه پکې غوږ کې کېږي په غوږ کې د ګوتو دا سر کېږي او دې ته انمله وایي. انمله د ګوتو سرونه د غوږ په سوري کې د ګوتې سر کېښودی شي. نو دوی د ګوتې سر نه دا ټوله ګوته غوږ کې ټومبي خو چې د اسلام خبرې ولري دونه مبالغه کوي. دوی غوږونه بندوي چې زما په غوږ کې د اسلام اواز لاړ شي. په خپل هم داسې کوي او بل ته وایي غوږونه بند که مه اوره دا خبره. د مکې مکرمې کافران هغوی به داسې کول چې د بهر نه به میلمه راغی نو اول به په لارو کې راونیو ورته به یې ویې چې په مکه کې ګورې موږ سره یو سړی دی او هغه به دې بېدینه کوي نو ګورې خبرې ته به یې غوږ نه ږدې مه اوره خبرې. نو یو میلمه د بهر نه راغی نو د مکې مکرمې د کافرانو ورته دا خبره غوږ ته ور ووت ګورې دلته سړی دی خراب دی کې غوږ به ورته نه ږدي. نو هغه غریب په دې غوږونو کې ځان له د مالوچو بوجه کېښوده په دواړو غوږونو کې. هر څو ورځې چې په مکه کې تېرولې نو پیغمبر علیه السلام ته به یې د لرې نه کتل نږدې به نه راته غوږ کې بوجې وې خبره وانه ورم. څو ورځې چې تېرې شوې نو په زړه کې یې راغلی وې زه دونه ناپوهه یم چې زه به سمه وروانه خبره نه پېژنم. نو دا بوجې یې سستې کړلې او پیغمبر علیه السلام ته یې غوږ کېښود نږدې شو. نو چې خبرې واورېدې نو هغه خبرې د پیغمبر علیه السلام خو واقع ښکلې وې. نو بس ابوجې یې د غوږونو نه لرې کړلې او پیغمبر علیه السلام سره یې لاس میله وکړ بیعت یې وکړ مسلمان شو. دغه صحابي ته ذوالقطنتین وایي. قطن مالوچو ته وایي. ذوالقطنتین دو د مالوچو بوجو والا کاټن انګریزی کې وایي او قطن عربی کې وایي لکه چې انګریزانو دا ټکي د عربی نه راپټ کړی دی. ذوالقطنتین نو په خپله به یې غوږ نه کېښوده او بل ته به یې وی غوږ مه کړه. یجعلون اصابعهم دوی به دا خپلې ګوتې په غوږونو کې روغې ټومبلې. او کصیب من السماء حال د دې منافقانو په شانتې د تیز باران دی چې د اسمان د طرف نه وي فیه ظلمات په دې باران کې تیری وي ورعد په دې کې ګرزار وي وبرق او په دې کې برېښنا وي چمک پکې وي. یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د تندر نه حذر الموت
او د یری د مرګنا تندر برا پروزی دا خپل زړی عقیده پر خودل دا وته مرګ ښکارې ده د کفر هغه زړی عقیده پر خودل دا وته مرګ او چې د دې په دې شرکیات او کفریات باندې په قران کې رد راشي چې د دې بوتانو عبادت مکوا دا د حاجت روا مشکل کشا نه دي دا په تندر لګیدل والله محيط بالكافرين الله راګیرون کې د کافرانو لا احاطه کون کې په کافرانو باندې نه په وګونو کې ګوتې ورکې نه د الله د عذاب نه بچ کېدی نشي یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب دا چې دا برېښنا یخطفو په تلوار سره اوتختی ابصارهم نظرونه د دوی یخطفو په تلوار سره اوتختی د چرګې دا واړه بچي په ځمکه ګرځي او ناګانه تاپس په هوا رواني را غوټه شي او په پنجو کې والي وي تختی یخطفو په تلوار یې وتښتو وخت یې په تېر نه فوراً یې وتښتو اردو کې وی اوچک لینا دا د اسمان دا پړق پړق دی دا به د دوی دا نظر وتښتوي د اسلام دا ترقي دا سترګې به ولړندېږي كلما اضاء لهم مشوا فيه چې کله دا برېښنا روښانه کي دوی ته غیر چاپېره ماحول ورته روښانه کي اضاء لهم رڼا وکړي دوی ته چې دا چمک وشي مشوا فيه نو دوی پکې قدمونه واخلي چې کله فتوحات د اسلام راشي غلبه د اسلام راشي نو د په اسلام کې څو قدم روان شي وی د اسلام خو ډېر ښه پکې مال غنیمت راغی موږ هم پکې دونه راکړي یاره سم مسلمان بشم كلما اضاء لهم هر کله چې دوی ته رڼا شي مشوا فيه نو دوی پکې روان شي قدمونه پکې والي واذا اظلم عليهم قاموا هر کله چې په دوی باندې تیار شي اظلم عليهم فدوی تیاری شنو قامو نو دوی ادریگی چې فتوحات نی مال غنیمت وغیرہ دا گٹا مٹا پکی نوی نی نو بیا قامو پا زیبان دی ادریگی مخی قدم نالی نور اسلام کی نمخی کی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله کچر اللہ اغواری لذهب بسمعهم الله ببوزي د دوی قوت د اوریدلو قوت سامعه ببوزي کانه بیگی و ابصارهم او قوت باصره د سترګو نظر بهم الله بوزي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر چیز باندې قادر دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين